په معاشره کې د فساد وجه دا خوف دا ډار ده. که د چا په زړه کې د چا ډار نه وي نو بیا د دنیا یو کار هم د دنیا یو کاروبار هم په صحیح طریقه باندې نه چلیږي. داسې د الله تعالی خوف هم ضروری ده. بعض خلک دا وایي چې د الله تعالی د خوف د حاصلولو کومه فائدہ ده، کوم ضرورت ده، ځکه چې الله تعالی مونږ ته پیدا کړی یو. الله تعالی مونږ ته مالک ده، خالق ده، رازق ده، هر څه مونږ ته راکوي. بیا د الله تعالی د خوف د حاصلولو کومه فائدہ ده. او دا هم وایي چې قران کریم کې بار بار راځي چې الله تعالی غفور و رحیم ذات ده. بیا د خوف کومه فائدہ ده؟ ګوره که د یو انسان سوچ دا جوړ شي بیا د په زړه کې دا احساس کله هم نه پیدا کیږي چې د الله تعالی خوف ته شي. ده په معاشره کې په دنیا کې د یو انسان یا د یو قانون خوف دا ته شي. ده کچېره دا احساس د سړی ختم شي بیا په دنیا کې یو کاروبار یو کار هم په صحیح طریقه نه چلیږي. او کچېره د زړه نه داسې د الله تعالی خوف د الله تعالی ډار دا وځي بیا دنیا خود څه کوي د تابع آخرت هم په صحیح طریقه نه چلیږي. دا یو مثال درته بیانوم. یو طالب علم داسې ده چې هغه سبق وایي مدرسه کې ده یا په سکول کې ده. کچېرته د دغه طالب په زړه کې د امتحان د فیل کولو خطر نه وي دغه طالب مهنت کله هم نه کولی. د دغه په زړه کې دا ډار ده چې زه کما تیاری نه وکړم، مهنت مې نه وکړ، زه په امتحان کې فیل کېږم، مخ ته زه نشم تللی. نو دا خامخا طالب په دغه امتحان کې سبق لپاره مهنت کوي. دا سړی دا طالب په دغه مهنت باندې تشای مجبوروي صرف خوف، دا ډار چې کما مهنت نه وکړو زه په امتحان کې پاس نشوم، نو زه په امتحان کې فیل کېږم، زه مخ ته نشم تللی. دا ډار یو داسې شی ده چې دغه طالب په امتحان مهنت باندې مجبوره کوي. داسې که د یو ماشوم په زړه کې د خپل پلار ډار نه وي، یا داسې د یو ماتحت په زړه کې د خپل آقا د سربرا ډار نه وي، داسې د یو غلام په زړه کې د خپل آقا ډار نه وي، په یو کاروبار کې په یو مزدوري کې د سړی په زړه کې دا ډار نه وي د خپل مالک نه یا د خپل آقا نه د خپل مشر نه، او دای بس خپل ناس وي او په سہولت سره زندگی وخت تیروي. د دغه کچیرته په زړه کې دا ډار وي چې کما دا کار نه وکړو دا مالک ما د فیکټری نه د کاروبار نه ما ختم کوي، ما د کاروبار نه باسي. بیا به دا سړی په مهنت باندې په صحیح کار باندې مجبور شي. داسې که د بچی په زړه کې د خپل پلار خوف نه وي، یا د خپل د یو مزدور په زړه کې د خپل افسر یا د ماتحت خیال نه وي، بیا دا کار په صحیح طریقه باندې کله هم نشي چلیدای. بیا به قانون هم نه وي، بے قانونه به کار کیږي، ظلم به هم زیاتېږي، او داسې وحشت به هم زیاتېږي، ډاکه به هم وي، غلا به هم وي، او انسان باندې به ظلم هم کیږي. د انسان طاقت، د انسان حیثیت دا به د یو مچر د یو مچ د خپل شکل هم نشي پاته. وجه دا ده چې خلک به بغیر به قانون نه کار شروع کړي. قانون به په 1 روپۍ په 2 روپۍ باندې اخلي. سړی او کار وکړه، مالدار د ورسره پیسې دی، ورسره پیسې ورکړه، قانون واخله. بیا په معاشره کې فساد هم پیلاویږي، په معاشره کې به ظلم هم زیاتېږي، زیاتۍ به هم زیاتېږي، قتل به هم زیاتېږي، او په معاشره کې به فساد د چا سره زیاتۍ کول، د چا سره ظلم کول، د دغه اضافه به هم په عروج باندې وي. دا ټول شی هلته کنټرول کیږي چې د کله د تا په زړه کې د الله تعالی خوف، د قانون خوف، د خپل آقا خوف، د خپل والد صاحب خوف، بیا به ته په صحیح طریقه باندې روان وي. بیا په معاشره کې فساد کله هم نه وي. که چېرته د تا د زړه نه دا خوف، دا یره، دا هر شی ووتل، بیا به همیشه په معاشره کې فساد وي، همیشه په معاشره کې جنجال وي، همیشه په معاشره کې قتل وي، فساد به وي. معمولی رپو په وجه باندې، معمولی خبره په وجه باندې به یو سړی دغه دنیا نه ختم کوي. نو د هر شي دارومدار د په خوف باندې ده چې په معاشره کې د قانون خوف، د خپل آقا خپل والد خوف، او په زړه کې د الله تعالی خوف، او به ان شاء الله په معاشره کې فساد کله هم نه پیدا کیږي.